د خیبر پښتونخوا د ځمکو اغستونکي او خرڅونکي کاروباریان وایي چې په خیوات کې د روانې ګرانۍ له امله د دوی کاروبار ته سخت زیان رسېدلی دی او د هغې علت دا دی که څوک یو د ځمکې پلاټ واخلي نو د هغې انتقال پټ وساتلی شي، ځکه چې په پټوار کې د هغې انتقال بیه دومره لوړه شوې ده چې عام ولس بیا دغه خرچې نشي برداشت کولی. د 400 د کنسټرکشن یا د ودانو جوړولو کاروباري تن کاشف باچا وایي چې دوی به په ټیکه د کورونو جوړولو روزګار کولو، خو اوس د تاوان سره مخ شوي دي ځکه چې دوی کم کورونه په کم رقم 3 میاشتې وړاندې تعمیر په عرض اغوستي وو، نو اوس د میټیریل بیې لوړې شوي او په هغې رقم کار نه کېږي، نو د تاوان سره مخ دي. اوس داسې ده جي چې د 4 میاشتو داسې هسې ناست شو، کارونه بالکل نشته، که د پراپرټۍ حوالې سره وی که د کنسټرکشن حوالې سره وی، دا زموږ یو بل سره ریلیټډ څیزونه دي، نو هر یو شی ګران دی، سریه ګرانه، سیمټ ګران دی، مطلب چې کم کارونه روان و هغه مدرېدل، کارونه نشته که نه، نو مزدوران هم ټول هسې ناست دي، ټول پروګرام ولاړ دی جي. نو دا نن پرون چې کم حالات دي په دې کې تاسو سوچو کې اول کې خو مطلب دا چې یو نوکر پیشه سړی ولګیو په 2 کاله 3 کاله کې 200 روپۍ به جمع کړي، چې مثال خبره هغه به یو 5 مرلې پلاټ ځان له واغشت لسپانلې وی واغشته، د نوکرې پورې خبره ده، ته بچت خبرې کنه. اوس نن پرون که یو نوکر پیشه دی که کاروباري دی، مثال خبر دا هغه دونه خرچې زیاتې شوي چې په هغه خپل نوکرۍ کې یا په خپل روزګار کې په هغې کې ځان نشي ساتلی، خپله خېټه نشي ساتلی. دغه رنګ د پراپرټۍ کاروبارونه هم خراب شوي دي او روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د پراپرټۍ کاروباري کاشف جان هم د ګرانۍ نه متاثره ښکاري او وایي چې د ولس د ځمکو اغستو توان کم شوی دی او که څه ځمکې دوی خرڅې هم کړي نو عام ولس یې انتقال نه کوي، ځکه چې 15% ټیکس حکومت غواړي، نو اکثر خلک انتقال نه کوي چې حکومت ته زیان رسی. دوی غوښتنه کوي که دغه د انتقالاتو دغه ټیکس زوړ نرخ یا 4% ټیکس ولګولی شي نو حکومت ته به ګټه رسی. نو نقصان خو جدا دی چې څونه وګورئ لکه انتقالات هم ګران شو او چې کم دی نو دلته نور هم ګرانې راغلې، نو د دې په ټولو باندې اثر دا پروزي که د انتقالاتو خبره مونږ وکړو مخکې ارزان اوس تقریبا 60% اوس 15% شو، نو هر سړی که چا نه څوک پلاټ هم والي نو انتقالات نه کوي، نو هغه حکومت ته د هغې نقصان دغه دی چې نه کوي پټې وسایت. که دا ارزان و نو مثال خبره هر سړي به 2 مرلې ځای و په دې باندې لږ ټیکسونه نو به یې ورکول، نو چونکې هر اړخ ته ګراني ده نو یو سړی یې موږ نه والي بیا د سرکار نه والي، نو دغې لم پکار دي چې انتقالات یې لږې ارزاني کړي او دغه شانتې دا نوره ارزاني چې راولي کوم چې د روزمره د خېټې د کچن کومه خرچه ده که نه، نو د یو سړي 100 روپۍ یو خرچې یې ډېرې بچي او مثال خبره تعلیمونه، نو بس اثر غورځېږي، په حکومت هم غورځېږي، په موږ هم غورځېږي او په ټولو باندې غورځېږي، نو پکار دي چې لږه ارزاني راولي. اقتصادي کارپوهان وایي که په خیوات کې د رایل اسټیټ کاروبار ودرېدو نو معیشت ته به نور زیان هم ورسي، نو باید چې په دې اړه د په خصوصي توګه غور وکړي شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400 د خیبر.